يا إله الوجود قد سئمت القيود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې په دنیا کې یو وبا خوره شوې ده، مرض خور شوی دی، او زموږ او ستاسو دا عقیده ده چې دا هر څه د الله رب العالمین د طرف نه دی، یو امتحان او اختبار او ابتلا ده، او الله رب العالمین به دا د مسلمانانو ان شاء الله تعالی اوچته کړي. او موږ دا دعا کوو چې الله رب العالمین دې دا مصیبت د ټول مسلمانانو نه اوچت کړي. د ټول نه اول په خپل ایمان باندې شکر پکار دی. د دې خبرې ډیر زیات شکر پکار دی چې موږ او تاسو مسلمانان یو، او بیا موږ او تاسو کې توحید دی، توحید باندې شکر پکار دی، ځکه دا توحید او په الله باندې ایمان دا د انسان زړه کې اطمینان او سکون راولي. د څه وخت نه جماعتونه بند شوي دي، جماعتونه کې مونځ کول دا بند شوي دي، لیکن دا یو زیری شته دی، او هغه دا دی چې اجر د الله رب العالمین سره دی. د دغې قدمونو چې مونږ به جومات ته اخیستل او تلل، د دغې اجر اوس هم مونږ او تاسو ته انشاء الله تعالی میلاویږي. هر هغه څوک چې هغې به په جوماتونو کې مونځ کوو، او هغه به جوماتونو ته نن هغه ته د جومات د جمع مونځ په کور کې الله رب العالمین د هغې اجر ورکوي، ځکه الله رب العالمین دا لیکلی دي چې هر هغه څوک چې هغه جوماتونو سره خپل زړه تړلی او جوماتونو سره مونځ کو، د څه عذر د وجې نه، د سفر د وجې نه، د مرض د وجې نه د جومات نه منع کړی شول، جومات ته نشو تللی، نو د هغې اجر الله رب العالمین هغه له داسې ورکوي لکه هغه چې په جومات کې مونځ کوي. جوماتونه بند شو د مرض د وجې نه، د عذر د وجې نه، لیکن یاد وساتئ چې هغه کسان چې هغوی جوماتونو ته تلل، سهار او ماښام به جوماتونو ته روانو، په تیارو کې به جوماتونو ته روانو، د هغوی په زړونو کې درد شته. هغه څوک چې زړونه د جوماتونو سره تړلي د هغوی په زړونو کې درد شته، لیکن په دې یقین وساتئ الله رب العالمین چې هر څه کوي په هغې کې یو حکمت وي. الله رب العالمین چې هر یو خیر او شر پیدا کوي په هغې کې د بنده دپاره خیر وي، هغې کې د بنده دپاره الله رب العالمین خیر لیکلی. د دې وجې نه موږ د مؤذن اواز اورو چې الا صلوا فی بیوتکم، خپل کورونو کې مونځ وکئ. دا دلیل دی په دې باندې چې ته په خپل کور کې مونځ کې د کور نه بار راوتی نه، لیکن الله رب العالمین تعالی د جومات اجر په کور کې درکوي. لهذا د دې ظروف او د دې وخت مطابق یو څو نصیحتونه دي، هغه دا دي چې د ټول نه اول باید موږ او تاسو په کور کې چې کوم د یو خاص ځای متعین کو د جومات دپاره، د مونځ دپاره، چې په هغې کې موږ او تاسو خپل مونځ وکړو. مونځ باید موږ او تاسو پرېنږدو. دا د سترګو یخوالی چې کوم دی دا باید همداسې قائم او دائم پاتې شي، دا باید انسان په خپل کور کې هم پرېنږدي. دویم نصیحت هغه دا دی چې انسان په خپل کور کې، په خپل دیره کې، په هر ځای کې چې وي، خاص طور په خپل کور کې باید هغه اقامت وکړي. د اذان نه وروستو خپل یو بچی په دې باندې مکلف کړي، خپله ودرېږي، هغه اقامت وکړي، او دا یو قانون جوړ کړي چې د اذان نه 10 منټه، 15 منټه، 20 منټه وروسته به مونځ کوو، نو هغه اقامت وکړي او هلته قرآن یې ښیي، تلاوت وشي، او دا مونځ چې کوم دی هغه وشي، په خپله ودرېږي، وروسته پسې بچي ودرېږي، بیا زنانه چې کوم دی هغه بلکې آخر کې ودرېږي. دا صفونه جوړ کړي، ماشومان او زنانه ټولو کې آخر کې ودرېږي، داسې یو صف جوړ کړي، ترتیب جوړ کړي، هغه جمع چې کوم دی هغه په کور کې وکړي. دریم نصیحت هغه دا دی، هغه ډېر زیات ضروري دی چې انسان دې دا سوچ نه کوي چې په جومات کې مونځ نشته، نو په کور کې چې د کله وکړو هغه به دې کړی. مونځ د خپل وخت نه وروسته کول دا ګناه ده. مونځ د خپل وخت نه قصدا عمدا وروسته کول، ځینې علما کرام فرمایي چې دا ګناه کبیره ده، ګناه کبیره کې هغه داخلی. لہذا مونځ د خپل وخت نه هغه وروسته کول چې کوم دی هغه نشته دی. دریم دا چې دا فیصله چې شوې جومات د بندولو، دا علماو کړې ده، دا کبار علماو کړې ده، دا داسې علماو کړې چې دې باندې د امت اتفاق دی. لہذا هغوی چې هر څه کوي هغوی حالاتو ته ګوري، د حالاتو موافق فیصله کوي او هغې فتوا ورکوي. لہذا دې کې هم موږ او تاسو علماو پسې دا ګوتې اوچتول نه دي پکار، جومات یې ولې بند کو، د الله کور یې بند کو، دا یې وکړو، هغه یې وکړو، نه، بلکې هغه علما دي، مستقله لجنه ده، په هغې کې ناست دي، په هغې کې سوچ کوي، په هغې کې د ډاکټرانو سره، د ماهرینو سره، د ټولو سره هغه مشوره او استشارین وروسته فتوا ورکوي، او د الله په نسبت باندې انشاءالله تعالی چې هغوی بری دي. نو موږ او تاسو دا پکار دي
چې دغه احکامات شرعي احکامات چې کوم د هغه موږ تاسو ومنو په هغې باندې عمل وکړو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو نه دغه بلا او دا وبا او دا مرض اوچت کړي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو ته د صحت او عافیت زندگی راکړي. وصلی الله علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.